عبدالرحمن بن عوف وی زو ولارم د بدر په میدان کې دو ماشومان می څنګ کې ولاړ دي یو دی خوا ولاړ دی بل دی خوا ولاړ دی الفاظ د بخاری دادي چې ما دا نه خوښول چې زه د داسې ماشومانو په منځ کې ولاړم چې هغه به د ځان نه دفاع وکړي شي ما نه به څنګه دفاع وکړي شي زه په دې نوم خوشاله چې ما ته دوه واړه ماشومان یو طرف او بل طرف وي ما ول چې ما سره تکړه زلمی الکان وي چې هغه ما سره په دشمن د رسول الله حمله وکي یو بچی رات آواز کی اے کاکا جی وورا اے کاکا جی تپوس در نکو ما ورتویل بچی اوایس تپوس کے ما توی بابا کاکا جی رات ابی جہل اخایا شوق سر ہوئے سبحان اللہ بیا ہوئے اے بچیا سکے ابی جہل باندے اے بچی استاد ابی جہل سرسکار دے اور توی کاکا جی ما دو خدے سر وعدہ کرے دا چیا بدا قتلو ما او یا بزانور باندی شہید کو ما دا سے الفاظ دی مولی سب کنا یا بزان قتلو ما یا با اگا قتلو ما دا دے بخاری الفاظ دی ما دل پختو کی ترجمہ کرا تاسی بوداگان زمیدارانو پوشی ور باندی خیل ملاد دین اوخت ندے معوض را تپو گباندی لاس کی خودلو وی خوزول ماتوی اے کاکا جی مال دشمن دا رسول اللہ اخایا اے بچیا سکے پاگی باندے منگتا بھی جہل اخایا زمان آقا تے کنزلی کڑی دی یا بے قتلو یا بزان ور باندی جنت ترسو وہ چی دا خبری اکڑی عبدالرحمن بن عوف په خدای قسم دے چې زه په اوس په دې ډېر خوشحاله یم چې د ښو ځوانانو په منځ کې نه یم او د معاذ او معاوض په منځ کې ولاړ یم دا د کم سن هلکانو منځ کې ولاړ یم زړه مې وایي داسې راژوندی شو وایي ابي جهل را روان دی خو د وخت فرعون سر یې غټو لکه د سنډا او مخ یې سور سپینو سم بیزو بیز صاحب میدان ته را روان دی او دا غټ سر او داسې کله داسې ګوري او کله داسې ګوري عبدالرحمن بن عوف وی اے بچیانو اے د ورور زامنو زما بچے نه دی ویلي اے زما د ورور زامنو حضرت شیخ بخاری کی فرمایل وی اے بچیانو دا ولی ورته وی چې اے زما وریرونو وی دا ځکه دا د انصارو د قبیلې نه دواړه دي دا دوڑا انصار دی کیا نا قوم کی سر شریک دی لکا بابا کری نا چیو دی بار روانی یا دی حج کی عمرہ کی دا چی دی سر سک مرگری ملاو شی بچی تا دا کم دی دا ارارا میں ورطوی زخو دا گل بیلی ما دا کوچین دا کلی آگا دا زما ارارا دی دا زما سا دی کلی سر شریک دی کیا نا یو کلی دی زما اوریرونو آگا چی دا روان دی دا وقت فرعون دا ابی جہل دی حدیث الفاظ دادی وی لکه زباز د مارغه پشانتی دواړه الکانو ورمنډ کړه ابي جهل باندې حمله وکړه ابي جهل لعين لاندې د اسنه پریوتو معاذ منډي وهل اکرمه ورپسې د لرې نه راغې بل طرف نه اکرمه لا ایمان نه دی راوړی ځکه اکرمه د ابي جهل زوی او د مکه چې فتح شوه نو د دې ښځه د پسې یمن ته لاړه د یمن ته تللی اکرمه رضی الله عنه نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله که زه خپل خاوند راولم امن ورته شوی او بالکل راوله یو صحابی ته صادر لګلو په نخه کې چې دا د نبی علیہ السلام صادر مبارک دی معنا تا امن دی او بعض علماوی اگر چې ما په شرح د بخاری کې نه دی لیدلی نو ځان نظر تنوم خو یو عالم تقریر کې مې اوریدلو چې نبی علیہ السلام د اکرامه خزله پیزار ورکو داسې لګونی صحیح ورکړل پیزار ورکو چې دا پیزار اکرامه ته ورکا چې دا د رسول الله نه خدا او اکرامه چې کله مدینه مکه مکرمه ته راغی نو اکرامه غ پیزار دی سینې پوری نیولې ټول وی الحمدلله
حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه باندې هغه مولانا حواله ورکړی و خو ما ګورې بهم کتاب کې نه ده کتلی اسنه دا د یو عالم د تقریر قول نقل کوم درته وی اکرم رضی الله تعالی عنہ سره پیزار دی لکه دام درته وایم سینې سره نیولې دی سرداری کونین چې اولیدل اکرم او بیبی را روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ځای مخې ته ورغه ورته اکرما ولی یمن تتلوی ورته یا رسول الله منګه ستاتر وجل او حمزه رضی الله عنه منګه بیا صحابه وجلی دي منګ تا ټول بدمخی ته ولاړو منګ ته د کلی نو وستلوي هغه ټول بدراته مخی ته ولاړو سترګې مشرمېدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اے اکرما دا پیزار چې تا تکله درغه تا د دې سره کوم عمل کړو ورته وی یا رسول الله ټول شپه می پسینه پرتی وی یا خو هغه پیزار خاون پسی من بدر تلاړو یا د هغه پیزار خاون پسی من احد تلاړو من یو ځای پر نه خودلو لیکن چې کله راته د اخلاق پته ولګیدلا الله می سینه کوله وکړه نو یا رسول الله به د پیزار پزمکه لګیدلې نه ده مقصد می صرف داو چې ادب وکړو ها الته اوس درځما ابي جهل جهنم ته رسي معاذ منډکړه اکرم رضی الله عنه لا ایمان نو راوړې پلاری په وینو رنگ پروت تور ور سره د چور هاي کړل معاذ په دې زبان وهلو د الله اډو کې کټ شو او دې ځکه لګه سرمنه پاتې شو شارح لیکلی فتح الباری وې دا لګه سرمنه پاتې وا معاذ منډه والی داس دشمن پس به ورتاو شو نو د الله سره داسې خوځېدو را خوځېدو خپې ور باندې کې خدا او دې بل اشتکې ورته ورکو سرمنه اوشلوله ویل الحمدلله الحمدلله ما ته جنگ کې رکاوټ زمان لاسو رب شکر دے الله چې زمان لاس ستاد دین او په محبت د رسول الله کې د بدر په خاورو کې پرې وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر لاړو یا رسول الله معاذ لاس اگر ستا په محبت کې د الله په مینه کې په وحدانیت د الله د دین اسلام د پاره قربان کو عزیزانو ابي جهل د پیغمبر دو ګلانو طالبانو جهنم ته ورسولو